أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس. اوس په دې آیات کریمه کې الٰه العالمین وایي چې تاسو د شر دعا هم نه غواړئ او د خیر دعا هم غواړئ. ستاسو د شر دعا زه نه قبلومه. که چېرې دا شر دعا مې قبلولې تاسو لره لکه څنګه چې دعا د خیر قبلومه لقضي إليهم أجلهما، نو ټولو له به مرګ راغلی وی. ځکه چې یو مور هم داسې نشته بچي ته یې داسې نه یې ویلي چې الله دې ځواني مرګ کا، یا رسونو کرتې خو به یې ویلي وي خو اله یې نه قبلوي. ځکه رب کریم فرمایي ولو يعجل الله، که چرې زر قبلولی الله تبارک وتعالی للناس دپاره د خلقو الشر منا اے دعائهم فی الشر، دعا د دې په شر کې استعجالهم منا که استعجال دعائهم بالخیر لکه زر قبلولو د دعا د دې بالخیر په خیر سره، نو کم کدغسې د شر دعا هم قبلولی لکه د خیر دعا چې قبلیه زر لقضی خامخا فیصله شوی به الیهم دی لره اجلهم نیټه د دې یعنې دا مرګ به ورته راغلی وی. ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر، لیکن باری تعالی دی لره تعجیل د شر نه کوي. فامهلوا مهلت ورکوي. فنذر الذين پس پرېږدی هغه کسانو لا یرجون چې لا یخافون نه یریږي، امید نه ساتي یعنې لا یخافون نه یریږي لقاءنا د ملاقات زمونږه، یعنې د قیامت باندې یقین نه کوي، په بعث بعد الموت باندې یقین نه کوي. پرېږدی دی لره فی طغیانهم په سرکشۍ خپله کې، یعنې فی شرکهم و ضلالهما په شرک د دې او په ګمراهۍ د دې کې پرېږدی. یا مهونه چې سرګردانه وي حیرانه وي سر وهلي بر وهلي ګرځي دي. اوس رب کریم فرمایي اے بدبخت انسانه کله چې تا ته ضرر ورسیږي سخته در باندې راشي ما ته دعاګانې کوه، پاړخ باندې تکیا دی لګولی، بیمار شي سخته در باندې راشي دعاګانې غواړي او په ناسته او په ولاړه. کله چې زه تا نه دا لرې کمه دا ضرر تکلیف تا نه لرې کمه انسانه، بیا همیشه ته دعا نه غواړې رب ته نه متوجه کیږي. چې بیمار شي رب ته متوجه شي او چې ضرر در نه لرې کم بیا اړو دعا نه غواړې، بیا داسې دعا نه غواړې لکه چې تاړو ضرر تم دعا نه وغوښتې. رب کریم فرمایي واذا مس الانسان کله چې ورسیږي دی بدبخت انسان لرا الضر ضرر تکلیف مرض دعانا دعاګانې غواړي بلی مونږ لرا لجنبه په اړه خپل باندې مضطجعا مانا په ډډه لګولو سره داسې هم غواړي او قاعدا او په ناسته باندې هم غواړي او قائما او په ولاړه باندې سخت پراشي گاړې جنگيږي. یا الله خیر یا الله ما بچ کی. چې کله تینا دا ضرر لري کوم الله وی فلما کشفنا پس کله چې لري کومون دین عنه د دین دفع کومونګه دفعنا دفع کومونګه دنا ضره ضرر ددا مرستنه لارشي صحت راشي یا عام ضرر تنه لارشي. مر مانا استمر على ترک الدعاء به همیشه لګیاوي دعا نه غواړي رب نه دعا نه غواړي رب ته نه متوجه کیږي. بیا کأن لم يدعونا ابن عباس سوی مر مانا استمر على ترک الدعاء به همیشه وی بیا دعا پریخي ده په ترک د دعا کې لګیاوي بیا دائم وي. کأن لم يدعونا كأنه لم يدعونا یقینا شان ده لم يدعونا چې دعا داسې پرېږدي دعا اړو چې اړو دی غوښتې نه وه دعا الى ضر ضرر ته مخکې ضرر ته بلکل دعا نه وغوښتې داسې پرېږدي مسه یا اصابه چې رسېدلی و دلره دا تکلیف بیا داسې پرېږدي رب ته نه متوجه کیږي. نو رب کریم فرمایي کذلک ای کما زین له الدعاء عند الضرر لکه څنګه چې دی ته خسته کړی شوی دعا په وخت د ضرر کې دعاګانې غوښتلې او په وخت د راحت کې مخ اړولو دی رب ته نه متوجه کېده نو دا کار دی ته خسته شوی. کذلک نو همدغه رنګې زین خسته کړی شوی دی للکافرین للمسرفین معنی للکافرین
د پاره د کافرانو مشرکانو د پاره ما هغه څه کانو چې دي عملونه عمل کول دي من العصيان د نافرمانینا ولقد اهلكنا والله لقد اهلكنا قسم په الله مونږ هلاک کړي دي القرون قومنا امتنا من قبلكم وړاندې ستاسو نه امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم القرون الخاليه رست تیر شوی قومنا قوم د نوح علیه السلام شو قوم د لوط علیه السلام شو عادیان شو ثمودیان وغیره کلم هلاک لما ظلموا ورکل چې دي ظلم کو یعنی کفر او کو شرک او کو ها وجاتهم راغلیو دی رسولهم پیغمبران د رسول د دي بالبينات بواضح معجزات واضح دلائل باندې وما كانوا نو غير يؤمنون د پاره چې ایمان راوړې نو لکه څنګه مو چې دغه هلاک دغه قومه چې نافرمانی وکړه نو کذالک هم دغه رنګ نجزي جزاء ورکو مونږ الهو القوم المجرمين قوم مجرمان لرا ثم ما جعلناكم وګرځولې ما تاسو لره امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خلفاء خلیفگان فی الارض پزمکه کې من بعدهم منا من بعد القرون رستد دی امتون التي هلكناهم اچ هلاک میکړه اغه نه بعد تاسو راغی تاسو خلیفگان شي پزمکه کې ولی صد پر خلیفگان شي لننظر د پر چې وګورو مونږ رب کریم فرمای کیف تعملون تاسو سرنګ عمل کوئ واذا تتلى کله چې لستلکی علیهم پدی باندې لک ولید بن مغیره او ملګری د 15 کسانو آیاتنا زمونږ لستلکیږي په حال کون د آیاتونو کې چې وی بینات واضح دلایل قال الذين ويغكسانا لا يرجون چې امید نساتی نه یریږي لقانا د ملاقات زمونږ د قیامت د ورځې یقین نساتی پدې باندې قیامت ورځ باندې دي سوې اعتنارات لو کړه به قران په قران سره داسې قران غیر هذا چې غیر د دین وی د دین بغیر بل قران باندې رات لو کا او بدله یا تغییر وکړي لرا یعنی دی بویل چې د بوتانو باندې چې کوم رد ده په آیاتونو کې د دین بغیر نور آیاتونه راوړه یا د عذاب آیاتونو په ځای د رحمت آیاتونه راوړه دغه څه به ویلا قلت ورته پیغمبر علی السلام لهم دی کافرانو لرا ما یکون لی ما ينبغي لی ندی مناسب ما لرا دا خبره ان بدله چې تغییر ورکم دی قران کریم لرا بدل کم دی قران کریم لرا من تلقاء نفسي معنا من قبل نفسي د نفس یعنی د خپل جانبنا د خپل د طرفنا ان اتبع معنا ما اتبعو ز تابعداري نکوما د بلچا الا مگر تابعداري کوم ما دا غسيوحا چې وحي کول شي لي ماتا اني يقينا ز چې مخاف يريګما ان عصيت ربي کچرنا فرماني وکړم د رب زما نو یریګما عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې غټې نه چې قیامت ورځ ده قلت ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لو شاء الله کچر اراده کړې بری تعالی په دې خبره باندې الله اكون رسولا دا چې نوې رسول نو ما تلوته نبوي تلاوت کړې ما هو دی قران کریم لرا علیکم پتا سو باندې ولا ادراکم معنا او نبو خبر درکړې بری تعالی تاسو ته ولا علمکم علم بینو درکړې تاسو ته بری تعالی به په دا قران کریم باندې علی لسانی په جبه زما باندې فقط لبستو په تاکید سره وخت تیر کړې مات فیکم پتا سو کې درنګ می تیر کړې د عمرن ډیر عمره تاسو څنګه انکار کوئ د وحینا من قبله من قبل نزول القرآن مخکې د نزول د قرآن نما تاسو کې ډیر وخت تیر کړی دی 40 سنه سلويخ کال می تیر کړی دی او ز پتاسو کې مشهور وما تعرفونني بالصدق تاسو ما پیژنئ په صادق الامین باندې امانتدار هم ما څه خبرې کړې دي مخکې چې یاره دا ما ته وحی کېږي نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ انه ليس من تلقاء نفسي دا قران کریم چې ده د جانب زمانه نه ده دا من الله ده
فمن اظلم فسوق دے زیاد ظالما ممن دا چانا افترا چ ځان نه جوړی یعنی استفهام انکاری دے دین بل ظالم نشتا سوق چ ځان نه جوړی الله په الله باندې کذبن دروغ لرا لك وقالت اليهود واليهود عزير ابن الله عزير عليه السلام زوی د الله دے دا دروغ تړلو وقالت النصارى والنصارى ومسيح ابن الله عيسى عليه السلام زوی د الله دے نو ځان نه جوړ کړو په الله باندې نو دین لوی ظالم نشتا او کذب یا تکذیب کوي بیا آیاته پایتون د قران کریم باندې یا په معجزات باندې انه یقینا شانداد لا يفلح فلاح نمومی خلاص نمومی کامیاب نمومی المجرمون مجرمانا ويعبدون عبادت کې دا مجرمان دا مشرکانا من دون الله بغیر د الله نه ما دا غبطانو لا يضرهم چې قدرت نه لري چې دې ته ضرر ورسیا کچره د دې عبادت پرېګ دې نو بت کې دا قدرت نشته چې د کافر مشرک لره ضرر ورسي ولا ينفعهم قدرت نه لري دا بت چې نفع ورسیدي لرا چې کله د دې عبادت کیا او کله چې تو ورته وای د بوتانو عبادت پرې د کنه سل د بوتانو عبادت کیا ويقولون ويدا كافران مشركان هؤلاء دا بوتان چې د شفاعونا شفاعت ګرځمون دي سفارشان دي عند الله پنيز د الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ د دې عبادت نکو مگر دې د پاره چې مونږه مرتبه کې نږدې شو الله لرا دی بدغه سی ویلا قلت ورتویا اے پیغمبر علیہ السلام اتنبئون الله منا تخبرون الله ایا تاسو خبر ورکوي لرا توبیخ ته زورنه ده بما پاغه دروغجنو خدایانو بوتانو باندې لا يعلم چې علم نلري فی السماوات ولا فی الارض ها یعنی په خدای د دې فی السماوات ولا فی الارض هو عالم بجميع المعلومات دي توکی دا نفي د علم د وجه د انتفاع د معلوم نه بری تعالی ته ټول علم شتا اصل کې الہ تسوک شریک نشتا الہ ذات سره سوک شریک نشتا نو علم پسراشي وهو عالم بجميع المعلومات دا نفي د علم د وجه د انتفاع د معلوم نه سبحانه پاکی د بری تعالی لرا د شریک نه وتعالى وچت ذات دی عما دا غسن یشرکون چې دی شریکیا وما كان الناس نو دا خلق په زمن د آدم علیہ السلام کې نو دا خلق الا امه مگر یو امتو یو دینو یو عقیده یو ملتو واحدة یو فاختلفوا پس بعدی اختلاف شروع کو سوک مومن شو سوک کافر ان رسولانو ته ضرورت شو دویمه سپاره کې بری تلوي فبعث الله النبیین ولګل پیغمبران بری تعالی مبشرین زیر ورکون کې د جنت او منذرین يرون کې د جهنم ولولا کلمه کچر نو کلمه داسې کلمه سبقت چې مخکې مقرر شوی د په لوح محفوظ کې په تاخير د عذاب کې نو کدغت کلمه چې مخکې مقرر شوی د من ربک د جانب د ربستانه په تاخير د عذاب کې دا نه وي لقضیا نو خامخ فیصله شوی بینهم په منځ دي کې فيما پاغه سکه فيه چې دی پاغه کې اختلافونه اختلاف کوي فیصله د مرګ به شوی او د هلاکت خلوه محفوظ کې دا نه دی لیکل شوی دا فیصله نه ده شوی ويقولون ويدا كافران د کافرانو حماقت او جهالت بیانیه لولا انزل هل انزل ولنشي نازل ولي عليه پدی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې آیت یو معجزه من ربه د جانب د رب الله چې مونږ ورته وای چې دا صفا او مروه غونډه راته د سرو زرو جوړ کا دا قران کریم په دې غرونو باندې چف کچ دا غرونو والو زبل خوالا شي وتختی فقلت ورتویا انما الغیب یقینا غیب کلی تفصیلی چې دی لله خاص الله لره ابن کثیر رحم الله و الامر كله لله امور چې دی ټول الله لره دی او هو يعلم العواقب في الامور دی په عقوبتي امور باندې پويږي بری تعالی فانتظروا پس انتظار کوي تاسو زما د وفات انی یقینا ذچ معکم تاثر من المنتظرین د انتظار کوونکو نه په هلاکت تاسو باندې